युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चादजान सर आमाल क़ब्र तयोड़ा, चादजान सर ख़पल माल क़ब्र तयोड़ा, ताजो तख्त शाह जहान नशुल पाती द दौलत नहीं कंगाल क़ब्र तयोड़ा। दाद गुल गुंति मखुन बपनाशी ए रहमाना, दाद गुल गुंति मखुन बपनाशी ए रहमाना, मर्ग यूसुफ गुंति जमान क़ब्र तयोड़ा। इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत सर दुरूद पाक हुआए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। ज़मा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पमुंगो तासु बांदे बेशुमेरा एहसानात थी। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। मुंग पर मोमिनानु बांदे एहसान करे दे च द शान वाला और द अज़मत वाला पैगम्बर पदी की मुंग पैदा कर। ज़मा इज़्ज़तमंदो दुनिया ते जे इंसान रागले दे और दुनिया के इंसान जोनते रहे न पद बांधे योसू सुजो नदासी दी चाग कवल ज़रूरी दी चिदा इंसान आगऊ की न पदा का अमल बांधी दका इंसान ता अल्लाह पाक अजर व सवाब नवर कई। अगर अमल कम यौ दे और शेर दब पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी दुरूद पाक कोई ली आवाज़ सही है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी दुरूद पाक कोई ली। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांधी कमुंग दुरूद हुआ नो पैगम्बर अलैहिस्सलाम त जमुंग दुरूद जरूरत निश्ते दे पुछूं कि पमुंग बांधी द पैगम्बर अलैहिस्सलाम दा एहसान दे चमुंग अगुई बांधी दुरूद पाक हुआ यो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ता खपल जान नज़दीक हो। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद तरागे मिंबर बो मेहराब तरवर से कल मिंबर था दादा चना समझी त मिंबर वाई और दे त मेहराब वाई। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकला मिंबर तखत नो आमीन ओएलो कल चिबल पोड़े बांधे कदम की खुदो नो बे आमीन ओएलो द करंग पदरे में पोड़े बांधे बिया हम कदम की खुद आमीन ओएलो। सहाबाए किराम
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہ تپوس کئ اے د الله پیغمبرا تاسو چې کلا پاول پوړې باندې قدم مبارک کې خودونو تاسو امین ویلو اے د الله پیغمبرا ناشنا انداز کې مولد اے د الله پیغمبرا حضرت بیان کړي د الله پیغمبر ولا فرمایي زچ کلا د منبر په اولنې پوړې باندې می قدم مبارک کې خودو نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام مال راغه دری بدعاګانې وکړلې او مالې اولې د الله محبوب پیغمبر پاغي باندې امین وایا اے د الله پیغمبر دا دری بدعاګانې کوم یو کې د الله پیغمبر فرمایي کله چې ما پاوله پوړې باندې قدم کې خودو نو جبرئیل راغه مال اویل هلاک دشي هغه انسان پچا باندې چې د رمضان میاشت راشي او د مغفرت ونشي نو ما اویل امین دویمه پوړې باندې کله چې ما قدم کې خودو نو جبرئیل اویل هلاک دشي هغه انسان چا چې مور پلار یا یو یا دواړه جون دی وی او دغه انسان مغفرت نشي وي نه بخي نو ما ویل چې امين ترې مپونه باندې می کله چې قدم کی خودو نو جبريل راغه مال ویل اے د الله پیغمبره هلاک دشي هغه انسان سوچ ستان مبارک اور پتا باندې درود اونوای نو ما ویل امين سوچ د الله د پیغمبر نو موري او د الله پیغمبر باندې درود پاک اونوای نو جبريل عليه الصلاه والسلام بدعا کړی را او د الله پیغمبر به امين ویلې ده نو جبريل عليه الصلاه والسلام فرمایل چې هلاک دشي دغه انسان جبريل عليه الصلاه والسلام امين ویلو نو اوس ګورا پتا باندې واجب ده چې د الله د پیغمبر نوم ووري او ته هغه باندې امين اونوای دا پتا باندې واجب دي چې ته په امين اوای یو پیر ویل درود شریف دا ضروری دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود پاک وای او دا الله پیغمبر فرمایي من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرا چاچه بما باندې او پیر درود ویلو الہ العالمین مپاغ باندې سل کرت درود وای دا الله پیغمبر فرمای ما باندې یو پیر درود وایا الله بپتا باندې لس رحمتنا نازل کی ایوب الحدیث کے راضی وای چاچه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې یو پیر درود پاک ویلو سو پیری یو پیر درود ویلو نو الہ العالمین با اغه انسان ته پنځلس انعامات ورکی پنځلس انعامونه به الله ورکی څنګه انعام دی دا الله ته بدر چې څومره انعامات به ورکی هو الحدیث مبارک کې راځي سوچ چې الله پیغمبر باندې یو پیر درود پاک وایي د یو پیری درود پاک د وجنا لسنه کوي بدغه انسان ته الله ورکی لس گناهونه به الله معاف کی لس درجات ول الله ورکی او یا زرا فرشتي بداغه پار د رحمت دعاګانی وغواړي د مغفرت دعاګانی به وغواړي او دغه انسان باندې لس رحمتونه به الہ العالمین نازل کی دا پس باندې وای پس باندې درود باندې سمره درود یو پیر درود یو ویلو نو یو پیر درود پاک یو ویلو بشمیر نعمتونه دل الله درکې نعمت دل الله درکې گناہونه دی کړی دي واړو گناہونه دی الله درته معافي وکړلا
د یو درود پاتې ویلو الله لره 10 درجه اوچتي کی تبوای چې الله زو درجه سمرا دا زبلس درجه سمرا اوچتېګما ووره یو درجه دمرا د لک د زمکین والا تر اسمان پورې بل درجه د بل اسمان والا تر بل اسمان پورې لس درجه دی الله اوچت کی بر اسمان تا اعلی مقام دل درکی مرتبه دل الله درکی د یو درود پاک د وجنا اول رحمتنا در باندې الله نازل کی رحمتنا کم یودی سختی در باندې راغلا رحمت بدر باندې الله نازل کی فراخی در باندې راغا رحمتنا بدر باندې الله نازل کی مصیبت در باندې راغې رحمتنا به الله نازل کی اے انسان سمر حالات تا باندې راغلل هر حالات کې به الله پتا باندې رحمتنا نازل کی د درود پاک وایا او د الله پیغمبر فرمایي سوک چې وې سارو ما خام سل پیری درود پاک وایي وې د قیامت په ورځ باندې به زما د شفاعت مستحق دا بند جوړ شي زبې د قیامت په ورځ باندې شفاعت وکما شفاعت ویل کیږي سفارش تا سفارش دې ته ویل کیږي یو سړي سره ستا پیسې دي پیسې نه درکې دلا او تا ته پته ده چې یره دا سړی بالفرض د مولانا صاحب خبره مني زبدا مولی سے ولا پجرګه کی بوزما شفارس کو کی زلار سے مکس تو ایم چالکا تا پوری د فلان کی سړی پیسی دي او زه په شفارس کې راغلم دا پیری ورکا نو ته وی چیرې تا نه خو مخ نشه مړولې بس تعالی بدر کما دا پیسې ولا ورکا دې د سفارش وي د قیامت په ورځ باندې کوي یو بندا په ګناهونو کې راګر شوی وي او د الله جل جلاله دوړان دي د الله پاک په حضور کې پیغمبر علیہ السلام لاړ شي او وی الله زده د شفارس کو خدای زما دا شفارس قبول کا د جنت تواسطوا د پیغمبر شفارس په الله نه قبلې وې که صورت محمد نوې پیدا کړي به خدای نو دا دنیا که صورت محمد نوې پیدا کړي به خدای نو دا دنیا دا دنیا خو د پیغمبر علیه السلام د برکت د وجه نه الله پیدا کا چې پیغمبر علیہ السلام د الله په حضور کودريږي الله سے سفارش کوما نو پیغمبر علیہ السلام سفارش کو ورنه قبليږي یہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے درود ویلو سر انسان تا ثواب ملاویگی اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے او سلام لے گلو سرا انسان تد سلام جواب ملاویگی دا اللہ دا پیغمبر پوزور کی ادرگی روزیت ہر مبارک سر ادرے گے او ای الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نو دا اللہ پیغمبر تعالی د خپل روزی مبارک نه جواب درکې نو سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے سلام دیو کو جواب بدل ملوشي او درود دیو ثوابونه بدل ملوشي عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دا اللہ پیغمبر سر تشریف فرماؤ ما وی دا اللہ پیغمبر سجدے تلاڑو سجدہ کی اللہ تپرے و تلو دمرا لوی سجدے اکڑلا ما سر غم شو ما سر فکر شو ما ویل چې دا الله پیغمبر دنیا نه تشریف یوړلو دومره وخت تیر کو زلالم دا الله پیغمبر می او خزولو دا الله پیغمبر مبارک سر سجدین روچت کړلو ما ته وی عبدالرحمن تابان دې سجل شویره صدر باندې وشو وی ما ورته ویلې د الله پیغمبره زخفو ما پغم کی وما پریشانے کی وما اے د الله پیغمبره اے د الله پیغمبره تاسو کله چې سجدي تلاړئ ما ویل چې د الله پیغمبر د دنیا نه رو پرواز کو دنیا نه لاړو اے د الله پیغمبره خفه شوما پریشان شوما د الله پیغمبر ول فرمایي اے عبدالرحمن زغم جنو ما ز پریشان ما جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مال راغه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مال ویل اے دا اللہ محبوب پیغمبرہ سوک چی پتا باندی یو پیر درود وائی اللہ بدا اغا انسان لس گناہونا معاف کی سوک چی پتا باندی یو پیر درود وائی لس رحمتنا بپی اللہ نازل کی لس درجات والا اللہ ورکی وے اے عبدالرحمن زه دومره خوشحال شوما چې د خوشحالۍ نه الله ته په سجده باندې پرېوتم چې الله تا زما د امت سره د احسان او د رحم معامله وکړله نو ما د الله شکریا ادا کوله الله ته په سجده باندې پرېوتم دی امت ته الله نعمت ورکه انعام ورکه وی درود وایا پیغمبر علیہ السلام باندې الله جل جلاله با رحمتنا ور باندې نازل کی درود وایا درود مپرے کرا نن مونږ تاسو درود شریف پیژنم نه چې درود شریف وای ستا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ديت درود واي صلى الله عليه وسلم ديت درود واي چاچ درود پاک ویلې دي او سو کی واي تاسو دا هغه د ژوند تپوس او کوي دا هغه د ژوندۍ د خون تپوس او کوي سفیان ثوری رحمه الله لکیو واقعا حج بیت الله تلاړم یو نوجوان می وکتلو بیت الله نګیر چا پیر تاویږي هو کله چې دې یو قدم یک دین درود پاک وایي کله چې بل قدم اګدي د درود پاک وای زړیر وخت نه حیران يم چې دا نوجوان د پیغمبر علی السلام سره څومره شوق او محبت ته او مینه ده په هر قدم باندې درود وای هر قدم باندې درود وای وې د سمې د مټ راټینګ ورته مې وویل نوجوانا دلته نور دعاګانې مغواړه نو ته صرف درود پاک وای درود پاک کې لګیاي
راز را لبیان کدا وجه صدا وی وجه دل نه بیانو ما وی تو سوکی وی دو سفیان سوری ما خا دمر لوی دې کې انسان نو دا وجه بدل اوس بیان کما دیوای وی زروانو ما حج بیت الله تا حج د پاره ما سره خپل پلارم وو ما سره قافله و په خوا به خلکو په اوخانو په اسونو باندې حجونو تتله پیدل سفر به وي وی ما ته زما پلار بیمار شو پلار کی زما د قافلو والا خلکو زما د پلار ډیر خدمتو کو خو زما پلار روغې دو نه نو زمانه د قافلی والا خلق لاړ او ما ته ویل چې بس واستپې شو ستا کار زموږ چې څومره وس اقم وک ولاړ زو بلار یوازې پاتې شو دشتو بیابان دي صحرا دا جنگل له د بلار خدمت مې کول وي پدې کې زما بلار وفات شو پلار میں وفات شو پریشان شما اے اللہ دا سی سوک نشتا چه زما دا پلار دا بارا دا غسل انتظامو کی دا قبر انتظامو کی دا کفن انتظامو کی اے اللہ پدے دشتو بیابان کی بچا لرور زما چاہتا بچاڑا ما پلار میں وفات شو داسې د ځنګل نه لږ داسې لرې غونته کلی و لاړمه کلیوالو خلکو له مې ټوله قصه بیان کا کلیوالو خلکو راله وویلې نوجوان غم مه کوه ته لاړ شه ځنګل ته موږ درپسې در روانېږو ځان سره د کلیوالا خلک نور هم را جمع کوو راټولو یې ته غم مه کوه تلاړ شه ته غم مه کوه تلاړ شه وی زه راغلم خپل پلار لا پلار مې مړه دی پلار مې پروت دی او مې قتل زما د پلار ګیډه پړسېدلې ده اوچته ولاړه ده زه حیران شوم خدایه زما د پلار باندې څه چل شوی دی وای کله مې د پلار د مخ نه صادر لري کو نو زما د پلار شکل او صورت مسح شوی دی شکل د خنزیر شوی دی زهران شم ز پریشان شما جڑاو فریاد میں شروع کو خدایا اغه کلی والا خلق چراشی زما پلار بګوري الله زما کلی والا لس جواب ورکوما الله زما پلار ګناګار دی الله زما پلار سیاکار دی الله زما پلار خطا کار دی الله پکم ګنا کړیونی ول خدایا زما پلار کم یو جرم کړی دی چې دا غدا شکل دی مسا کړی دی دا غیر دی پر سولیدا الله زما کلی والا لس جواب ورکوما پریشان یم کینا سمجھاړم پدې کې د ماسترګې ورغې سرګونه موخ کې روان دي دې کې چې ګورم یو نوجوان دی یو خسته خوبصورت چهره والا داراغه سکسان ورسره نورم دی زنگل ترا داخل شو سنگ چراغ دو خوب نما تول زنگل رنا رنا شو تول زنگل معطر شو خوشبوئے والا شو زما د پلار د مخنے صادر لرے کو زما د پلار په ګیړه باندې لاس راکولو زما د پلار په مخ باندې لاس راکولو
زه ګورم چې زما د پلار ګیډه نرمه شوله کېناستا او زما د پلار کم مخ چې مسح شوی و زما د پلار شکل چې د خنزیر د شکل په شان جوړ شوی هغه هم ټیک شو نو دا نوجوان دا نیک سیرت انسان د دغه ځای نه روان شولو وای ما د مټرا ټینګ کماولو ویل اے نوجوانا اے نیک انسانا تسو کی چې تراغلی زما مدد تی وکړلو تسو کی وای مالوای اے نوجوانا زدا الله پیغمبر یما د دوانو جانو سردار یما اے د الله پیغمبرا ستا پراتلو باندې جنتونه معطر شو ستا پراتلو باندې زنګل معطر شو ستا پراتلو باندې ټول زنګل رڼا رڼا شو اے د الله پیغمبرا زما پلار نه څنګه راغلی زما د پلار مدد تی څنګه وکړه الله بیان کا الله بیان کا ورته وای ستا پلار فاسق و فاجر دے ستا پلار گناہگار دے ستا پلار خطا کار دے زانی دے شرابی دے زناکار دے شراب خور دے حرام خور دے ستا پلار کی یو عادتو کم یو عادتو چی پا ما باندے بے روزن درود پاک ویلو روزانہ پا ما باندے بے درود پاک ویلو کله چې ستا پلار وفات شو فرشتي مال راغې د الله پیغمبره ما د فرشتو نه تپوس کو چې نن مال د فلان کیسړي درود پاک راو نه رسېدا مال دا درود پاک راو نه رسېدا فرشتي راته وای د الله پیغمبره هغه سړی وفات شوی دی هغه سړی په تکلیف کې دی پریشانے کرے مصیبت کرے او کتا صداغ مدد کنو ډیر زیادت بخوی زد اغسطا د پلار د پارا د مدد د پارا راغلے یما صرف دی د پارا چی روزانه بے پما باندی و پیر درودی پاک ویلو نزک ماستا د پلار مدد کڑو نور د خپل گناہ د خپل سزا دا به ورته سے ملاویږي خو درود پاک په ویلو درود پاک د وجنه الله جل جلاله هغه ته هغه نعمتونه ورکا دیما د الله پیغمبر سره په خوب کې ملاقات شنو زکه زب بیت الله کې ګرځما او یو پوړې باندې قدم کې د من درود پاک وایما چې ځان جدا نه کم د الله د پیغمبر د وینا نه د الله پیغمبر باندې درود پاک په کثرت سره وایا زما عزت مندو درود پاک کړي لوی کمالات پراتري پریشانی غمخواری درود پاک وایا خپل مابین کې دی به اتفاقی د درود پاک وایا د خځه او د خاون په مابین کې ناچاقی د درود پاک وایا د مور او د پلار په مابین کې ناچاقی د درود پاک وایا د دنیا تکالیف در تراغلی دی درود پاک وایا قرضدار درود پاک وایا غمخواری درود پاک وایا خوشالی درود پاک وایا پریشان درود پاک وایا غفغان در باندې راغله درود پاک وایا بیماری در باندې راغله درود پاک وایا صحتیاب در باندې راغله درود پاک وایا د سفر په میدان کې درود پاک وایا د حضر په میدان کې درود پاک وایا د لار درن جداشي درود پاک وایا لار درن ورکشي درود پاک وایا د دنیا رکاوټونه درته مخې تراشي درود پاک وایا مقدمه دی روانه ده درود پاک وایا دشمنی دی روانه ده درود پاک وایا جنگ جګړې دی روانې دي درود پاک وایا د خزو د خاون په مابین کې اختلافات دي ناچاقیدا درود پاک وایا معاشره کې ژوند تیسته تیرول نه غواړي معاشره کې جنگ جګړې زیاتې دي درود پاک وایا کارو
कारोबार की दी बरकत निश्ता दुरूद पाक वाया बंदिश दर बांधे लगे दले रे दुरूद पाक वाया औलाद दी निश्ता दुरूद पाक वाया औलाद दी नाफरमान दे दुरूद पाक वाया और माल औलाद की दी बरकत निश्ता दुरूद पाक वाया द दुनिया सुमर ज़रूरियात ता तपमा बेन के राजी दुरूद पाक वाया हर यूसिस बदी अल्लाह पूरा की दुरूद पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाई दुरूद पाक वाइलो सरा दी अल्लाह जल्ल जलालुहु हाजतुना पूरा कई बाज़ के राजी हुई औ या हाजतुना दी अल्लाह पूरा कई औ या हाजतुना आवाज़ के राजी सल हाजतुना दी अल्लाह पूरा कई यो दुरूद पाक वाइलो सरा यो दुरूद पाक वाइलो सरा औ या हाजतुन दी अल्लाह पा आखिरत की औ दीर शहाजतुन दी अल्लाह दप दुनिया की पूरा के बदअमल फासिक फाजरी दुरूद पाक आया अल्लाह बरी बदअमल न मन की द फिस्को द फुजूर न बमनशी द गुनाह आदती जुड़ से दुरूद पाक आया शराब स्कलो नजान बच के दुरूद पाक आया जिनाकारी नजान बच के दुरूद पाक आया दगलार कौलो नजान बच के दुरूद पाक आया डाकी नजान बच के दुरूद पाक आया द दुनिया पर हर किस्म दिफहाशे पर उरियाने की मुब्तला ही दुरूद पाक आया द दुनिया पर हर गुनाह की मुब्तला है दुरूद पाक आया द दरोग आदती जुड़ से दुरूद पाक आया दरिश्ता वयुल वाला बजूरशी चुगल खोरे के मुब्तलाई दुरूद पाक आया चुगल खोरे ने बदी अल्लाह मन की पसीना मुब्तला पसीना गुनाह की मुब्तला शेवे जिना करें ने बदी अल्लाह द दुरूद पाक द बरकत द वजना मन की खर को बसी दौरानी जवगड़ी द पारा द जंगउल की लगियाई मन की दे तिनिशी आदत तेरे दुरूद पाक आया अल्लाह बदी मन की खल्को बानी बदगुमानी के बदगुमाने लरे कौलो द पारा दुरूद आया अल्लाह बरी मन की जहन की वसवसे से दुरूद आया अल्लाह बरी मन की दुनिया मुश्किलात दर तरागरे दुरूद आया द जनाना औलाद पैदा के दो वक्त दुरूद आया अल्लाह बासानी पैदा की लुई कमालात लुई लुई कमालात कुछ चा पे जंदली और चा पे जंदली ने भी बस आगा से बसर बांधी मोड़ दे हिंदुस्तान की यो मुसलमान दाया व खबर बेकौला चा सर बचे मिलावे दा बेवैल वे सोच द अल्लाह प पैगंबर बांधे दुरूद पाक वाए द दुनिया हर किस्म ज़रूरियात पे अल्लाह पूरा कई सोची दे अल्लाह पैगंबर बांधे दुरूद पाक वाई द दुनिया हर किस्म ज़रूरियात पे अल्लाह से कई पूरा कई भाई डेरा अजीबा वाक़या यो ईसाई यो हिंदू दे बपदी खबर बांधड़ी ज्यादा परेशान केदो खफा केदो बा छिदे दा खबर कई ज़बदा मुसलमान दरूग साबितो मा छिदे द खपल पैगंबर वेना कई दे द खपल पैगंबर सिफत कई औ लगिया विधि द पारा जिसोग द अल्लाह पैगंबर बानी दुरूद आई अल्लाह पाक पे द दुनिया हर ज़रूरियात पूरा करे बस दा यो खबर अब कौला दा इंदुरागे पदा से बाजार की यो गुतमा जोड़ा का दा से नक्श व निगार सारा चिदा से गुतमा चा जोड़ा वो ले नशवा रागे दिए मुसलमान ला दवा सलाम उशो
دا هندو ورته وی زه روان یم په سفر باندې او زه دله یو امانت در کومه دا ګوتما دا د ځان سره کېده کله چې د سفر نه واپس راشم نو ماته به ګوتما راکړي وی ډېره ښه ده دی ورته بیا وی سوچ د الله په پیغمبر باندې درود وایي الله پاک پر هر قسمه ضرورت پوره کړي دی ورته وی خو په دې شم صبر وکړه دا نوجوان د هندوی شپې ته ایثار کو پخوا به خلکو پرې کورونو ته خلک بوتله دې شپې ته ایثار کو دی مسلمان دی خپل خزله ګوتما ورکا وای دا واخلا او په پلان کې ځای کې کېده د امانت ته دی ولا بیا وای سوک چې د الله پیغمبر باندې درود وایي نو د دنیا هر قسمه ضرورت په الله سکے سب کوي او چې تواسر وایي پورا کوي به دا خبره اورېده چې خپلې بیبي له ویل چې دا ګوتمال ته کیدا کله چې شپه شوه نو دا هندو لاړو او د اق زینه هغه ګوتمرا واخیستلا کله چې سبا شو نو د مسلمان نه رخصت واخیسته چې زما او زما د امانت خیال ساته ګوتمه خو واخیسته دی ولا بیا وی سوچ د الله پیغمبر باندې درود وی الله هر قسمه ضرورت پورا کوي د لاړو سمندر ته د سمندر مینځ ته دغه ګوتما لړکا زبدا مسلمان شرموما او د دې د پیغمبر دغه وینا به دروغ ثابتوما لاړ کله چې لاړو سمود پسراغه ګوتما خود لړکا کنه چرته لړکا سمندر ته لړکا سمود پسراغه دے مسلمان لا مسلمان ولوائی مرحبا مرحبا راز ملما پا خیر سر رازا دے ورتوائی نانا زدق پل سفر نا واپس راغ لما کم گتما چی ما تا سر امانتنی خود روا آغا گتما مالا واپس راکا دی ورته وی ګوتما بم دل درکما ارسه بدر کم درا خو ډیر مزیدار کم مې راوړې دي او دل تکینا ډوړې برا سره خوري بیا برا نسی دا سره نه پرې رما دا الله جیبن نظام دی ګورې ښا ګوتما تلې د کورنا سمندر کې لړا کړی دا پریدم دینا ډوړې برا سره خوري بیا باندې پرې کدما اړې خلک داسي کنه چې ملما ور باندې بوج شي بڑا ملما را غدل ابوز بیا سکوما ملما د الله رحمت ته او چې کوم کور ته ملما ورزي داغه د تک نه مخ کې الله پاک دا غر ذکر کور ته لګلېږي او دې پويږي نه نو ملما ته بتنګيږي نه او ملما سره د الله صلی رحمتونه کور ته راځي ګورې ښا سړي چې وسی هغه ملما لکوا سړي چې وسی دا نه چې چرګان پلوونه ورته تیار کوله ورکا دا یو خبره مې یاد ساتي ته چې د چا ملما شي او تا ته ګډان حلال کی چيلي درته حلال کی اوسري کی په دې سیخانو کی او د تکيري خدا تندې درته 12 بجې کړي وستا به د چرګ او ستا به د چيري د الک نه لاندې تیر شي نه تیری او بل سړی دی خمالدار دی او یو پیاز را واخستو سکړه کې را واخست ډوډۍ را واخست او شملې ته کې خو او په خندا او په خوشاله باندې در خوراک درکې نو پیاز دی خو پنیاز دی خوشاله به کبانی
مړه چې ارزي خدا ګیړه مړه ول دي کنه پروخ تندې خو را راک نو کته ما ته ګډان ملال کی ګډان امرا تعالی کی او دا تندې دې را تروخ ني سمات شاه نو زه په دغه خسته خو ډوړې باندې سو کما په دغه چرګانو په لونو باندې بسو کما تندې روخون کوي 12 بجاو پیما 12 بجې کاو پیما کمل مد راشي کډیر غصه ډیر پریشانې ډیر فکرمندې سینه کولو کا سینه فراخه کا او وای چې راځه خو ډیر خوشاله شوم ستا پر اتک باندې اگر که پتا باندې غم دی نو ملما په خپل ځان باندې بوج نه غني او دا خبره یاد ساته کتا ملما په خپل ځان باندې بوج کو سبا چې ته د چا ملما شي ته په هغه باندې بوج جوړيږي چې سکري هغه بری وي چې سکه هغه بدر سره کیږي نو تندې بس ساتي صفا بساتی کلو بساتی اوه چې کوم پیسہ کوم خوراک ته په ملما باندې ولګولو کنه قسم په خدای چې داغه په ډبل بدل الله درکړي د دې په ډبل به الله درکړي نه دا د الله د طرف نه ګوري ښا اوه ملما ارچا کر زم نه ګوره ملما ارچا کر نزي او نه دا ملما الله دا هر چا ملما کوي ګوري او ملما چې چا کر زینو دا الله را لېږي الله پزړو کې ورچوري چې دا ما ملما له تلاش اغي کرای بستا ملمستي او شي نو چې ملما د الله ملما وي او د الله د ملما قدر اونکي او د الله د ملما ملمستي اونکي نو الله بخبکی کنه بخبکی ولې ملما باندې بیا چرته لوی بیان کوم دا خو وځي اسی زمن کې خبر راغله ها نو ملما تبا تنګي کو کړ ان شاء الله تنګدا ځکه تنګي ټول غلې کې راستي تنګي کو به ان شاء الله نه به تنګي کو ملما تا خوشحالي کو به ورته ضروری نه دا غوره حدیث مبارک کې راځي ضروری نه چې ته کم دی یو ملما ته ډیر ورتکلف خوراکونه ولا ورکا سچ استا وسوي سره طاقت هغه ورته ورکا او د ملما چې د دسترخوان ډک شي دا غي بیا خپل طریقې دي خو بهر حال ابد د ذکر د ملمانو د ګوندانو حقوق بیانوم هغه کې بدرته بیا بیان کما خاجو نه خبره مې کوله ناغه ته وی چې ډوړې برا سره خوري بیا بزي پرېدم دینا ها وې کم میرا وړې دې ډېر مزیدار کب دې داب سرخو مو دواړه به خور بیا بزید دینا ډېر خره دا ډوړې به مخرونو دې کې دروازه اوله شو دا مسلمان د هندو سره ناشته خبرې کوي بیبي دروازه والا دا مسلمان خپلې بیبي لورغه اے بیبي الله بیان کس چل شوه ده اے دما خاوندا دا چې دا کم قبر وړې ده دا کب می سری کو درې پما بین کې دا ګتمرا وته دا دې پمنډ منډ باندې لاړو هغه ګتمه یو کته پتا کې ګتما نشته ده اے بیبي دا خو هغه ګتمه دا هغه هندو چې مال امانتن را کړی وا دا خو اقرنګ ګتمه دا اے بیبي ګتمه څه شو اے دا ما خاوند ګتمه خو ما په خپل ځای باندې خودلې وا زه خو د ګتمه نه خبر نه یم د ګتمه معلومات مال نشتا ګتمه را واخستا اراغه دین دلا ولوای سوک چې الله پیغمبر باندې درود وایي الله پاک په د دنیا هر قسم ضرورت پوره کیا دی ولوي بدا خبره پرې د ګوتمرا کمړه د خو پته چې ما خو لړ کړی دا د ول ګوتمرا واقعسته وې دا ولستا امانت ته د ګوتمرا واقعسته گیر چا پیره ګوري دا خو ما ګوتمرا چې ماتي پټ کړي وا دا خو ماغه ګوتمرا چې ما ول ورکو وامقستا او ما سمندر ته لړکا دا ګوتمدل څنګه راغلا دې په جړا جړا باندې شسترګونه او کلاړي
دا اندولوی مسلمانا مال د شهادت کلمه وایز مسلمانی گما دی ورتوایی سچل در باندې شوه نه او د جړل ولی او کلمه څنګه وای مسلمانی کی څنګه دی ولوایی وای دا ګوتما چې ما کله جوړه ک په یو عام بازار کې یو ناشنا کاریګر باندې ما دا جوړ کړلا د دې نقشو نگار مې ډېر برابر وکړو وای ما وویل چې دا مسلمان خبره کوي څوک چې د الله پیغمبر باندې درود وایي نو الله پاک په هر قسم ضرورت پوره کوي ما ویل چې دی به په خپل خبره کې دروغجن کما د الله پیغمبر به هم دروغجن کما ما غوتمتا نه راواخستلا سمندر مینس ته مې لړ کړلا نن هغه ګوتمتا مال راوړه خدا را لوایا تا دا ګوتم مال د کم ځای نه راوړه دیوای مال پته نشتا ما نن ښکار کړو میان میرا ټینګ کړیو میان می کور ته راوړ ما ویل چې خورما دې کې ته هم راغلی کله چې ما مې سری کړه نو پاغه کې هم دک ګوتم راوتلا دک ګوتم ورکه راوتلا زا ما تنن پته ولګی را سوچ د الله په پیغمبر باندې درود وایي د دنیا هر قسمه ضرورت ته الله پورا کوي والله پورا کو پورا نه کو لاړ سمندر مې سګوت ملړا شو دل سپتا و چې ګوت مچرته ده او ماغه قبر واخسته الله وی چې راشه قبا ګوت مې را واخلا او د فلان کی په جال کې ځان را ول چې کوړته دی اوس الله چې کول او غواړي نو الله ته ګوري بیا اسم ګران نشتخا نو زما عزت مندو د خبرو مقصد او د دې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې موتا درود پاک اوایو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینا محبت سیوا کیږي څوک چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې په کثرت سره درود پاک وایي په شوق سره درود پاک وایي نو الله جل جلاله با دغه ما انسان ته خپل زیارت هم نصیب کی په خوب کې به ورته الله خپل زیارت ور نصیب کی او بل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کم یو سړی درود شریف په کثرت سره وای نو وی الله جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې دا بنده دا زما سره یو دی پاسه زما عزت مندو هر یو ملګری په کثرت سره درود پاک وای ډیر آسان دي کدا درود ابراهیمی وي په دې مانزه کې چې کوم درود شریف ته دا وای کدا نشي ویلې صلی الله علیه وسلم تک درود پاک وایا ډیر لوی اجر او ثوابونه دي عزت مندو چې کله چرته لیکل کوي دا سکول والا خلق ناس طالبان یونیورسيټي والا مدرسو والا کله چې لیکل کې او د پیغمبر علیه السلام نوم راشي ناغي کې پورا د اسواد ملي کوي صلی الله علیه وسلم لیکي وای چې تر کم وخت پوری په یو کاغذ باندې د الله په پیغمبر باندې دا درود موجود وي تر قیامت پوری به هغه ته الله پاک د دې اجر او ثوابونه ورکړي نو که په یو کاغذ باندې لیکي نو پاغي باندې پورا درود پاک لیکي نبی علیہ السلام نوم ووري صلی الله علیه وسلم وای کچا درته ویلی وو کني ویلی صلی الله علیه وسلم وای کار لذي روزګار لذي نوکرای لذي ډیپی لذي چرته چي دي په موټر سایکل ناسه موټر کې ناسته سایکل باندې ناسه کم از کم سل پیری خدا روزانه دا ځان لدا سي عادت کې لکستا ډوړې چې دا مینی والے مړه ود بنشما چې دا می ویلی نه کار بونه کما چې دا می ویلی نه ډوړې بونه خورم پزان باندې داسې ضروري وګړي دا یو درې سوزونه زما عزتمند خپل عادت جوړ کړي الله به دې ژوند خيستګي لومبه نمبر څه شي دي درود شریف سل پیری روزانه وایا اے 15 منټ پینلګي دا چې په مصلی باندې کینی وایا ک او دی ول ډیره خدا او کنه په روانه پناسته ملاسته په هر حالت کې ویل شي درود شریف وایا سل پیری استغفر الله دا وایا او سل پیری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او کدا درې مکلمه نشي ویلي نو سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سل پیری دا وایا دا مړه داسې خپل وظیفه کوي کنه چې بس
به د دې نه پس دا معنی ویل زمړی ما دغه څه وظیفه کوي خو هم نه کړي ان شاء الله ژوند بم الله خسته کی زندگی بم الله خسته کی د مرګ او د ژوند د انسان پته نه لګي کچرته انسان ته مرګ راغو نو کم از کم درودی پاک به ویلی کنه د الله حمد او ثنا خو بیان کړي کنه استغفار خو به ویلی کنه کله شپې د استغفار اول سحر او ماقام استغفار وایا نو کله شپې د نکمه ګناه شي سحر به الله معاف کوي که سحر د نشوي ماقام به الله معاف کوي الله پاک زمون دوستاسو دا جبا په درود پاک باندې قائل کې الحمدلله مخکې ما یو ځل په تقریبا په درود شریف باندې بیان کړو بیا سملګرو په کثرت سره درود پاک ویلو هغه ته الله پاک چې کوم زیارت هم نصیب کړو نو شوق او محبت غواړي چې شوق او محبت سره درود کوي سوچ دعا غواړي نو اولم درود شریف وای منځ کې درود وای او اخر کې درود وای نبی له سلام فرمایي چې څوک دعا غواړي او په ما باندې درود وای الله به دا دعا ضرور قبلې الله دې عمل کوو نصیب کړي دعا درخواست یو ماشوم دی ویني نه جوړیږي هغه لپاره دعا وکي او وظیفه ول راکړي کوم ماشوم چې ویني نه جوړیږي د تلیسیمیا وای تلیسیمیا مریض دی داغه لپاره د سکارو کا سوره محمد شپږشتمه سپاره دا ول روزانه وایا او په ابو باندې دموا ولې ورکوا ک سوره محمد لیکل شي هغه ول ولیکي یا ول پرنٹ کا یو کمپیوټر والا باندې او هغه ول ابو کې ورکا هغه ول ورکوا دا بهترین ده او دا کم درود شریف کې چې درته ویلو 1,25,000 مرتبه په دینیت سره شروع کا چې زمونږ د ماشوم وینه نه جوړي چې الله پاک دې روح جوړ کی په دینیت سره شروع کا چې هر څومره وخت کې ختم وک هر قسمه مشکلات چې درته وی کنه نو 1,25,000 مرتبه درود شریف دا ختم کوي په دینیت سره چې الله زما دا مسله دا ضرورت مې دي دا مقصد مې خدای دا پورا کا دا درود وایا په ابو باندې د موټول کوري وبس کوي کله چې مکمل کوي لکه خشته وانتي خواګه وړي هغه باندې دعا وکي د الله نه دعا وغواړي او بیا د خواګه ماشومانانو باندې بهر تقسیم کوي ان شاء الله تعالی درود شریف مکمل کړي نیوي چې الله پاک په دې کار کړي وي دې باره کې درته خبر کوم بل ورځ ماته د کوارټ ټلیفون شو وډیر زیات قرضونه دی را باندې او ختمي کې نبی جی د وظیفه را کوي دعا را تو کوي ما ورته دا ختم ورکا مل دا ختم وکا بیګي ما د ټلیفون کو بیگانه خبره ده مفتی سي وی دعا ختم مونږ وک په طریقه مې ورته خو مل دي طریقې سره دعا وغواړي داغه مالو کو په الله یقینو کې چې مونږ لا دا ختم کړي نو چې الله پاک زما د 1 لک روپو بندوبس او 1 لک روپے قرض پکې ادا شو وګوره لوی برکات پروت خو اصل سې کوم دی یقین غواړي چې یقین دی مضبوطی الله کار کیږي چې یقین دی مضبوط نه کنه ګوره اسم نه کیږي ښا کامل ایمان او یقین غواړي یو پیر سیب له سړی راغې پیر سیب ته وی پیر سیب داسې وظیفه را کراله چې پر سمندر باندې بس خوشم په هوا روان یم هغه ورته ویل بسم الله الرحمن الرحیم وایا او پر سمندر روان اوسه ګوره هغه یقین هغه بسم الله او ویلا او بس په سمندر باندې په پوری غاړه په سمندر د ابو د پاسه روان شو حیران پیر سیب لراغوي پیر سیب تا چې کومه بسم الله را کړی دا بس څنګه په سمندر باندې خپکیدم ما ته دا سمندر فرش روانم د ابو د پاسه ګرځما پیر سیب ورته وی دا خو ډیر عجیب کار دی دا خو د ما وظیفه در کړی دا کنه وی پیر سیب ما تعالی ډوډۍ کړی دا ما سره بتزي او ډوډۍ وخوري وینا او د سمندر د پاسه باندې بوزما پیر سیب کرل ریول کو چې خدایا دا بس کیږي بهر حال پیر سیب ډیری باندې معنی او کی خو نه باز سره زبردستی کوي کنه وی خامخا برا سره سي پیر سیب دلا سونی ولو اوس دا فقیر عاجز وی بسم الله الرحمن الرحیم دا سمندر د پاس روان شو پیر سیب توی راځه کنه بسم الله وایا ته او چې خدایا که اوس نور زمان شرمېږه مجامیر انا وزي اوس سو کما دی وی بسم الله الرحمن الرحیم چې څنګه د سمندر په باندې قدم کې خدای په بو کې پری وته ډوب شو ورته وی بچی راشه ستا یقین مضبوط ته زما یقین مضبوط نه دی نو وزي بم ما در کړی د یقین دشته دی او زما په خپل یقین نشته نو اصل سیس اصل خبره دادا چې یقین صادق خو هم نه کنه ان شاء الله کم یو عمل درته ملو شي یقین کوا او بل زبردست خبر درته کما حکم دردا ان شاء الله ما زنه پس یو ملګری دعوت کړي دي ټول ملګری ان شاء الله حساب شي کې خیری ښه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الله زمو صغيرا كبيرا گناهونه معاف کا الله زمو خطا ان قصدا ليلا ظاهرا باطلا نهرا گناهونه معاف کا الله ته زمو د ټول ناراضي شه